ابو هريره رضی الله تعالی فرمایي او د اصحاب صفه د صحابه کرامو نه یو زهمومه او یو رس ما باندې لوګه اولګي د دومره زیات اوګه شو مکنه چې نور مې برداشت اونکو وی بار تر وتم پلاره کې ناستم امام چې څوک براشي نو ما بزان سره ډوډۍ لګوزي په پلاره کې ناستم ابو بکر رضی الله تعالی راغی امام ابو بکر رضی الله تعالی د یو آیت تاسو کو چې ابو بکر د دې آیت څه مطلب دی هغه ته د آیت مطلب بیان کو خو ما چې دې په ما پوښي زما د رنگ به ته پته ولګي دې وګړي د ډوډۍ لمي به بوزي وی ابو بکر را باندې پوه نه شو د آیت مطلب راته بیان کړ لاړو ما چې را دې را باندې پوه نه شو ډوډۍ د خو نه وستم اذا قلت ناس عمر رضی الله تعالی عنہ راغی چې عمر رضی الله تعالی عنہ راغی کنه ما ورته چې عمر د دې آیت څه مطلب دی عمر رضی الله تعالی عنہ ته د آیت مطلب بیان کو او لاړو کومه پوه نه شو چې ابو هريره په څنګه رس بلاره کې ناشته دیم لاړو ناشته مداسي په دې دوران کې نبی عليه الصلاه والسلام راغی چې نبی عليه الصلاه والسلام راغی ما ورته چې الله پاک پیغمبر د دې آیت څه مطلب دی نبی عليه السلام مسکه شو دا آیت مطلب راته بیان کو او ما ته چې ابو هريره پاسه ته چې کوم غرض راوته هغه ما ته پته ده ته وګورې ته دې راوته را پاسه راځه عزت نبی عليه الصلاه والسلام سره روان شوم چې کور ته لاړم کنه دا چې په پیاله کې پي پراته نبی عليه السلام د بیبي نه تاسو کو چې دا پي کم زو هغه ورته چې دا خو پلان کې ستاسو لپاره هدیه راوړی ده ستاسو لپاره هدیه راوړی دی یو پیاله پي نبی عليه السلام ماته دا څه وکتل کنه اماته چې ابو هريره ورشه او سوپک چې څومره صحابه کرام نشتا څومره طالبان ملګری دا ټول ته چې نبی عليه السلام و چې راځي ابو هريره رضی الله تعالی فرمایي او زه به خبره لکه خپه غونته شوم وي خپه زکه شوم ایمان چې الله پاک پیغمبر یو پیاله پي دی او خرابانی پوه چې زه ډیر زیات وګم خو د دې زه حقدار امرا کې چې زه وسکم کنه نو ته و چې تمام طالبانو ته وځي راشد اوسکی نو دا باغیس کې څه بسکم ته ما ته چې دا دی لورکا چې زه غوې لورکا نو په اخر کې به زه پات کېږم نو ما ته په کې څه پاتې نبی رسول الله سلام راته فرمایي چې غیرو غوړنه زه په سره علما ابو هريره رضی الله تعالی فرمایي په صوفه کې په دغه ټیم کې اویا صحابه کرامو اویا طالبانو ما ورته چې نبی علیہ السلام چې زما کور ته راشي دا اویا والا کسان رالو چرالو نبی علیہ السلام مالا پیاله پي راکړو چې ابو هريره په ملګرو دی پي وس کوا په ملګرو دی پي وس کوا یو پیاله پي دی ما شروع کړه یو صحابي له ورکو هغه ته مړیږي هغه بل له ورکه هغه ته مړیږي هغه بل له ورکه مړیږي ایزه پیاله ګرځم اویا صحابه کرام په وسکل چې وسکل پیاله ته نو کتل اخ کې شان ډډه کړه نبی رسول الله چې ما ته وکړه چې ابو هريره صرف زه ته پاتې شو کنه ما ته چې الله پاک پیغمبره ته پاتې زه پاتې ما ته چې وسکا تړم به وسکا ورته نبی رسول الله اخلاق مبارک دي ښا ما ته تړم به وسکا ایزه شروع شم په مسکل سکل جما به بس کړه ما ته چې وسکا ما به نور وسکل بیا ما بس ما ته چې وسکا په اخر کې چې الله پاک پیغمبر قسم په الله په یو ګټم نور کولې شم نو شم سکل دومره مور شوما ما ته چې اسماء راکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه په راوغستل وسکل بیا نور بیبي لور کو جدا کې د پټار براش دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوا معجزه وا او دا د سپید طالبانو کرامت وو او د نبی علیہ السلام معجزه وا چې په یو پیاله په باندې او یا تنه ماړو شو بیا تنه پاتش نو د طالبانو دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه حدیث مبارک زده کول نن تلاشه د احادیث کتب کولاو کا د احادیث مبارکو کتابونه کولاو کا څومره روایت چې د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نقل دومره د بل صحابین نقلو نبی چې کتاب کولاوی عن ابي هريره رضی الله تعالی عنہ چې کتاب کولاوی ابو هريره زه دا فرمایي دا د نبی علیہ السلام د صوفي د مدرسې طالب د نبی علیہ السلام نصیحت وکول احادیث مبارکه زده کول په بدن باندې کپڑا نه و په خپل باندې پیزار نه و په سر باندې پګړی نه و خو نن په دنیا کې خور دي چې نن زو یادوم چې حدیث شروع کوم نو عن ابي هريره رضی الله تعالی دا د نبی رسول الله د مدرسې طالبانو